بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام ناظرین. زه رضیه مسعود یو بیا تاسو په خدمت شه حاضر یم. یقینا چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحال وئ. نن په پودکاسټ کې د مش سره یو سینیئر صحافي چې دغه د چا تعارف محتاج نه دی د ډیر اسماعیل خان سره تعلق دی. د شل کلونه په صحافت کې خپل فرایض سرانجام کوي. وزیر جعفر زکوړي نن د میشه په دغه پودکاسټ شول ما دی. السلام علیکم. مننه رضیه. سات شایست طبیعت مو ښه ده؟ الله شکر دی. ته الحمدلله. الله تعالی ډیره مهرباني چې ته خو ډیر زیاتای مصروف یې. کله د مشکسي، کله په اسلام آباد، کله پېښور، بیا کله آوټ اف کنټري، هته ډیره دورې کوي. په دغه مصروفیات چې تو مشته ټایم واستلی. هر سړی د خواهش کوي چې تاسو سره راسي او تاسو دفتر وګوري، تاسو سیستم وګوري. په دې مشکل وختو کې تاسو خدمات او تاسو د پروګرامونو دي د قابل تعریف ته موږ په دې باندې تاسو خراج تحسین پېښ کوو. اسی که تاسو دعوت نه راکړی موږ خپل هم راتلو. نه بالکل تاسو د اخلاص موږ ته پته ده. کوالیفیکیشن د څومره دی او د صحافت تاسو څنګه راغلی؟ میډم زه خو زکوړي خاندان نه ما تعلق ده او د خان سره موږ تعلق ساتو. څرنګه چې تا وویل چې د صحافت داسې راده چې ما خپله زه ما کړی د ټیکنیشن ما کړی ده. زه میډیکل ټیکنیشن ما په 90 کې کړی ده. زبردست. او د ډي خان هسپتال نه او دغسې نور ملګري یاران به وو چې د صحافت سیټ ته چې م کتل میډیا ته، په دې کې به داسې د خدمت ډېرې مواقع فراهم کېدلې د غریبانو آواز او چې مظلومانو سره چې ظلم او زیاتی به کېدو. نو ما زیاته بس خواهش دا خواته سو بیا میډیا خواته رالم. په دې کې شروعات ما د روزنامه پاک وطن اخبار د اسلام آباد نه دی نه سټارټینګ واخیست په 97 کې. او د هغې نه بعد بیا روزنامه پاکستان اسلام آباد و دې سره څه وخت ما کار وکړو. بیا دین نیوز چینل و، په دې کې زه بیرو چیف ما ډي خان نه کار کوم. او ورسره بیا د خیبر پښتونخوا نه روزنامه جهاد اخبار او ورسره داسې نور زیات اخبارونه وو. او بیا مې په منځ کې خپل اخبار روزنامه پښتون ملت اخبار، ځکه چې پښتنو علاقو کې ډېر خلکو ته مسلې مسایل وو. بالکل. لکه تاسې په دې مشکل وخت کې دلته خپل خدمت کوئ او لګیاست. هغه وخت کې به دلته ډېرې غټې پرابلم به وو، متاثرین به وو، آی ډي پیز به خلک به راتلل. بالکل. د دې خلکو علاقې ترجماني به ډېره کمه وه. نو هلته د ما اخبار افتروزه وه، ویکلی وه، او کاروانی قبایل اخبار به سیلاب مسعود صاحب الله دې جنت نصیب کړي. نو هغه دپاره ما دلته ایز بیرو چیف دلته کار ورته کوو. او امیر حمزه صاحب خدای جنت نصیب کړي اډیشنل آی جي. نو ده به ما ته ویل چې تا ډېرې عجیبه عجیبه سټورۍ راځي. زه سرساري سړی یم، زه کوډي صاحب خیال کوه ما د ورور اخبار ده او سټورۍ د ډېرې سختې سټورۍ. نو ما کاروان قبایل کې هم دلته د زیاتره د مسعود ایریا او وزیرستان دپاره ما ډېر غټ مطلب هغه وخت کې چې چا به دې سیټ ته کتلم نه او دا جرأت یې هم نشی کولی. ما به د هغه مسایلو دپاره په کاروان قبایل کې او هغې نه بعد بیا خپل اخبار الله تعالی بس راته زمینه میسر کړله. پښتون ملت اخبار په هغه کې مې کوریج کوو. او هغې نه بعد بیا پاکستان ټلویزیون دپاره زه ایز بیرو چیف دلته خدمات سرانجام او ورسره پښتو چینل د شمشاد ټي وي د دې هیډ کوارټر چې دوبۍ کې ده. زه د پاکستان هغه کنټري منیجر یم. شمال ریډیو را سره ده. په دغه اکټیویټیز دي کوي او اکثره لکه داسې پروګرامونه یې په دې کې بس موږ لکه تاسې پروګرامونه د تېرو ورځو کې کړي وو. داسې پروګرامونو ته بیا ځکه د زړه نه ورځو چې لکه هغه کې تاسې یو زنانه په حیثیت باندې داسې غټ پروګرامونه اریجمنټ کوئ. نو اکثره ما داسې خواهش وي داسې پروګرامونو ته زه ډېر ځم چې هغه د قبایلو سره سمون خوري او قبایل سیمه کې چې کوم مسلو باندې بالخصوص د تاسې دغه سیمه کې خدمت او د دغه دربدر او خاک بسر چې کوم مظلوم مسعود قبیله ده چې د دربدري شپې تېروي او دا تقریبا ډېر متاثره شوي دي، کورونه یې پرې شوي دي، بچیان معذوره شوي دي، مایننګ کې ډېرې مسلې دي، تعلیم له حوالې سره په سیمه کې کورونه یې ړنګ شوي. دغه شیانو ته ما ډېر زیات توجه او زه دا تاسو مې اپریشیټ کوم چې دې دپاره تاسو لګیاست او موږ د دې پروګرام کې تاسو سره به شانه په شانه یو. مهرباني. زه به چې کوم زمونږ کتونکي دي هغې ته به زه د اخبار هم ور ښکاره کړم.
دغه د پښتون ملت اخبار او په دغه شی د میژه چې کوم پروګرام وو هغه ته پیرا کوریج سپورټ زه خبره وکړه پیرا چې یو پیج د کنه میژه پروګرام ته د کوریج وکړه او دا واقعي چې د قبایلی علاقې د وزیرستان او دغه سره د توغه مینه ښکاره کیږي چې دغه خلک سره توغه همدردي شته او بیا ته دا خبره وکړه چې په ټایم شي چې وزیرستان یا دا ایریا چې کومه وي چې به مخ نه وراړول ډېر سخت به وي او په ټایم شي ته کوریج کول هغه مسلې د هایلایټ رضیه صاحب زه په دې کې تاسو ته یو داسې واقع درته بیان کوم چې ما یو د لدی سکولو او کا د مکین بروندو نو ما په د اخبار کې ورکړی و چې په هغه کې مورچې لګېدلې وي هغه کې مورچې وي نو ما تصویر ورکړی ورسره څه تصویران ما د لاهور د پېښور سکولونو ورکړو چې کې سکوټي خلک ورسره لګیاو نو هغه باندې ما ته څه کسان خپو زه وروغوښتلم چې هلته لاړلم نو هغو خپه وو هغه اخبار دران راویست راته چې شو داسې 4 بجو ټیم و د ورځې ما ته کال راغی چې یاره ته به راځې ما چې څرنګه وایي صاحبان دې غواړي نو چې لاړلم هغه یو افسر و مطلب د دې ضلع انچارج او سیاسفید مالک به ورته وایي نو هغه بس اچای مې راوغوښتله چې نو څلو ګپ شپ لګیا سو نو هغه ویل وایي زه کوړي صاحب تا اخبار داسې خفه ښکاري خفه ښکاري نو ما ورته ویل مالجي اخبار نه د خفه مال هغه کې چې کسان څه لګېدلي هغه خلک خفه دي نو هغه کې هغه سکول وال دغه په سکول کې مورچې وي نو څه سکولونو تصویران ما ورسره لګولي چې په کې به بچیانو سره سکوټي لګیا ده او د ما سکول کې مورچې لګېدلې بالکل نو کیپشن داسې کیپشن پکې ورکړی و چې یعنې موږ بچیانو ته قلم په ځای دغه خلک دلته دا سیسټم لګیا ده نو هغه باندې هغه د هغه وخت چې کوم کمانډر و الله دې ورسره نیکي وکړي هغه باندې ډېر هغه ایکشن واخیست هغه شي باندې او ډېر خوشحاله و ما دې دپاره غوښتی چې په بل اخبار کې دا نه ده لګېدلی زه تا اپریشیټ کوم اپریشیټ کوم دي او حق باندې چې کوم خبر د لګولای دی لپاره ما راغوښته نو تاسو محسوس کول چې موږ راغوښته ما ته خدا پته ولګی چې تاسو راغوښته خامخا سم مسله سته او ما ته د خپل مسلې پته و چې تا دې ورځ باندې دا شی لګولې دي پښتنه به دې نه درنه دا نه وشي نو هغه په دې شی باندې به اکشن واخیست کوم د مسعود علاقه هغه جواب چې پی ته ټلیفون ورته وکوي پی ته ټلیفون وکړ ورته ویل چې په دې فیل فور په دې باندې کاروایی او ماته پکې راپورټ هم ورکړي نو دا مسلې مسایل په علاقې کې مو تېرې کړي دي او بل خصوصا د جنوبي وزیرستان لکه کومه سیمه چې تاسې مسؤل علاقه ده او په دې کې زیاتره د تاسو علاقه ډېره متاثره شوې ده په دې دهشتګردي کې ځکه دا دهشتګردي داسې یوه هوا وچلېدله چې دا مسعود علاقه یې ډېره پکې متاثره کړله لکه وزیرستان چې دا اخو پلین علاقه د وزیر ایرپا کې دومره مسلې نه وي بالکل هغه مایګریشن هم ده مایګریشن هم دومره نه و زیاته تاسو ولا دلته به میډم رضیه دلته ډي خان کې به ډېر زیات ګرمي و په دې کې د اپریشن سٹارټ شو ډېر کورونه رادل چې کان و د علاقې د بیا ما هغه بچیانو سره چې کوم اوبه ول بوتل د منرل واټر واړه وړه بوتلې د سپیکج من برابر کړل بیا به مې د علاقې ته وروړل په دې کې داسې سرتوري او داسې سپین سارې ښځې وې چې هغه چیرې د علاقې نه وي لیدلی ګرمي او دا شی نه ورته محسوس یقین دې راځي چې موږ یو ډېر هغه وخت و چې ډېر په دې شي به خفه شولو خو دا و چې له موږ سره به قلم و او د قلم په ذریعه به مو اواز بلند کړو نور کسه نه و هغه د زړه درد به مو بیان کړو نو خلکو به توجه هم ورته وسول هغه سیمه کې به هغه وخت کې تاسې ډېر کم به وي زه هغه وخت مجلس کوم چې تاسو دې شي ته نه و راغلي نه بالکل په ټایم شو موږ ډېر کم وي او دا زموږ خوشقسمتي ده چې په داسې ټایم چې چا زړه نشو نیولی تاسې د دغې علاقې مسلې هایلایټ کړې په باندې چا په دې کې چې تاسو سم مسعود جرنلسټانو په دې کې باغه کې وه فاروق مسعود به و دا به دلته پکې لګیا و عدنان بیټنی و او بل دا آیت الله و آیت الله خو بیا شاته پکې راغی دا تقریبا ډېر داسې جرنلسټان دي چې ما په اخبار کې دوی وزیرستان سره تعلق ساتي چې ما په اخبار کې دوی هغه ایکسپیرینس ما سره دوی کړي دي او بیا به مطلب تاسو سره کار ما لپاره کار کړی دی داسې جرنلسټان دي چې اوس په
جنوبي وزیرستان کې ډېر غټه چینلو سره کار کوي بالکل. شورا د ما پښتون ملت اخبار سره کړي مطلب اکریډیټ دغه هم تاسو ته ما به دوی ته مطلب سپورټ ورکوم چې یاره علاقې دي پښتنې په دې کې دا کوم موږ جرنالستان ورونه دي بالکل نو دوی د په دې کې مخ ته لاړ شي او د دوی چې کومې مسلې دي هغه پکې حل کړي نو دې علاقې کې د تاسې بیا راتګ نو هغه شی ډیفرنٹ کو ځکه چې په حیثیت یو زنانه دلته ډېر مشکل ملک سید انور صاحب ویل چې موږ علاقې ټولې پرېښولې موږ ځوانه طبقه خپل علاقې کلچر نه دی خبر یو شاعر په ډېره پښتو شاعري مسلواله کې ډېر ښه شعرونه وویل بالکل بالکل واورې خان صاحب بالکل هغه ډېر ښه شعرونه وویل چې اوس د یونیورسټۍ ته لاړ شه کالج ته لاړ شه ته د خپل مسعود کوم لینګویج ورته ووایې خبره ورته وکړه هغه ته د دا پته نه لګي بالکل ډېر پکې زموږ په ژبه شي چې کوم زموږ خپل مسعودوال کوم ټکی دي کنه هغه هم دوی ته پته نه لګي ځکه ظاهره خبره ده ته ډي آی خان تشریف شي ډي آی خان چې کوم لینګویج دی تاسو په ژبه باندې هغه اثرات وي په هر شی داسې خلک چې دي دا محب وطن دي بالکل د دې خاورې او د دې علاقې لپاره دوی قربانۍ ورکړل او د دې ملک لپاره دوی ډېرې قربانۍ ورکړلې دي کې ډېر په سوونو تعداد ماشومان چې دي تاسو په دې باندې رپورټینګ بلکې کړی دی نه مخکې ما په دې باندې ډېر لیکل کړي دي هغه د ریکارډ حصه ده د اخبار ماینینګ کې ډېر خلک معذوره شول ډېر زیات ډېر بچیان معذوره شول زنانه معذوره شولې بالکل او دې کې داسې زنانه ماشومان ما په دې ډي خان هسپتال کې لیدلي چې یقین دې راځي دومره جرأت مې نشو کولی چې د دې نه موږ سوال جواب وکړو بالکل بالکل داسې ښایسته ګلونه ماشومان به پراته وو چې چا به لاسونه نه وو چا به پښې نه وي د دې نه به داسې سوال و چې موږ به خپل بچیان ماشومان را په یادېدل چې یاره موږ کور کې هم دغسې لوران او ماشومان لرو نو هغه ته به هم کتی نه سوی چې نه به سوال نه هغه نه به چې سوال کوله دا به داسې شعر وایي چې زه خو دره خوږ نه یې د یوې نه پښه لرې شوې وه نو زه د ډي خان هسپتال ته ورغلم ماښام ټیم و ورغلم بیا ما دوه درې ماشومې په ماین کښې بیا هغه نه بعد دا بچۍ ما خیال دا سی ام ایف تشریف کړلی چې ورغلم ما چې ګپ شپ مې ورسره کړ څه داسې کیلونه څه شی مې ور وړي وي دا 4-5 کاله مخکې خبره ده نو ما ورته ویل بچۍ څرنګه یې وایي زه وایي خوږ نه یم زه خوږ نه یم یقین دې راځي دا پښه یې نه وه دغه یې ور اچولې ما ته یې ووایه چې زه خوږ نه یم هلته پښه وایي پښه مې نه خوږېږي یعنې همت او حوصله دا لیول چې پښه یې نشته او داسې موږ ډېر لیدلي دي او دغه دومره مشکل غوي که نه ما خو سره خو دا لینډماینز افیکټ د ماشومان چې کوم دي ایکسپوژر ویزیټ هم ورکړی و اسلام آباد ته په هغې شی دوی سره چې ما کومې خبرې کړې دوی کومه حوصله همت په دوی دي شي دا کوم سوچ یې دی که نه چې موږ به دا جوړېږي موږ به دا په وزیرستان شی یوه وه د لینډماینز افیکټ هغه نه سترګې وې دوې سرې ختم وې مخ یې سرجري شوې وه لوس یې نه وه لکه بس یو زنده لا شو که نه هغې نه چې کله ما تپوس وکړلې چې دا څه فیلینګ دي څه هغې ویل چې زر به زما سترګې شي شي هلکې سترګې دننه هغه وي که نه ختم وي وایي چې سترګې به مې شي شي او زه به داسې جینکۍ ماشومانو علاج به کوو ډاکټره به جوړېږي سبق به وایي داسې جینکۍ علاج به کوو لکه څنګه چې زه یم نو زه خپله حیرانه شو چې لکه په داسې حالات چې تاسو دومره حوصله ده او ته دا وایي چې زه به دا جوړېږم او زه به داسې نورو خلکو علاج کوم دا میډم لکه تا چې وویل ما درته وویل چې ما داسې ډېر کیسونه لیدلي چې یقین دې راځي چې هغه ما سره به کیمرامین و ما به ورته ویل ما چې یاره ته خپله ورده یا به ډېر په عجیب الفاظ باندې دا شی کوو چې کله به هغه ورکول په کې به داسې کمنټسونه راتلل د خلکو یعنې موږ به خپل نه شوی مثال دا زه د دې بچي سوال دکړ یعنې دا 7 سال عمر بچی سال تازه لګېدلی و ما ته جنوبي وزیرستان ډي سي آفس نه چا ټلیفون وکړو چې یاره دا ماینینګ دغه شوی ده زه خپل هسپتال ته ور ورسېدم چې دا یې راوستله دته هغه پلار بسکټ ورکړي وي ببر سر ویښته وي داسې ګوړګوچي ویښتان یې و داسې عجوبه غوندې سیسټم و چې هلته موږ ډي خان کې هسپتال کې خلک یعنې هغه ما خیال ده چې 4-5 دانې نرسې ولاړې یې ورته ژړل داسې څه عجوبه غوندې ماحول په غرض باندې جوړ و چې زه دا درته وایم چې مطلب د دې پښتنو بچیانو د دې ماشومانو پښې لاسونه پکې د ملک ورکړل بالکل هغه باوجود هم په دې سیمه کې د دهشتګردي حالات لا نه شول کنټرول
په دې اپریشنونو کې ډېر قربانۍ موږ تاسې ورکړلې، ډېر زیاته په لکونو خلک په دې جنه متاثرین شول، شهیدان پکې ورشول. خو بدقسمتۍ نه په دې وزیرستان په نوم باندې د بهر نه ډېرې غټې پیسې راتللې، په های لیول باندې ان جی اوز باندې په هغه وخت کې وفاټه سیکټریټ و، نور شیان به پولیټیکلي نظام به بالکل پیسې لاړلې، هغه خلکو وخوړلې. د دغه کونډې یتیمانو پیسې وي، د دغه معذورو چې نن سبا پښې نشته او په پلاستیک سرجري باندې دوی خپل ګرځي، هغه هم د چا خور ده او د چا بچی ده. بالکل هغه خلکو ته به دا احساس کېږي چې چا بچي وي په کور کې، نو هغه به یو شی فیس کولی شي چې یاره کوم مریض ته ورځي لا بچی، هغه به دا ګوري چې یاره احساس په درد به ورته کېږي چې یاره ما کور کې بچی ده، زوی مې ده، نو چې هلته به هغه په هغه انداز باندې ورځي لکه چې خپل بچي چې ګوري. دغسې دا متاثرین چې څومره دا بډې خان ته راغلي، څه وزیرستان نه راغلي وو، یقین دی راځي چې هلته به زه تلم، هلته به ما ته خپله خور او خپله مور او خپله کور وال به نظر راتلل. ملا غیره په کور کې په ایئر کنډیشن او کمرې کې ناستي، پنکې کې ناستي، د دریاب د نلکي اوبه نه چې وایي دریاب والې اوبه ما ته راوړه، بجلي نه یاره شمسي پکار ده، هغه به هلته په ټینټونو کې پراته وو چې هغه لکه سراروغه، اسپا، مالاکې، دغه ګرین ایریا لکه توبه نعوذ بالله جنت ویلې ده. بالکل بالکل په دې دنیا جنت ته. بالکل په هغه ایریا کې دوی به پراته وو چې نه به پنکې لیدلې وو، نوم به یې اورېدلی وو چې یاره داسې پنکې د بجلي به نه وه. بالکل نو هغه خلک ما دلته به لیدل، زه خو اپریشیټ کوم د علاقې چې دا کوم غیرتي مسلې ډېرې زیاتې وې، خو په ټایم شي لکه زه دا خبره کړه چې میډیا کوریج ډېر زیات وه، خو د فیمیل سایډ ته اوس بیا هم خاموش وه. فیمیل چې څومره مشکلات دی د په ټایم شي برداشت کړل، اوس پرې چې کوم دوی باندې مشکلات تکلیفونه تېرېږي پاکې سمې دی د مسلې ایشو، ځکه چې فیمیل دپاره فیمیل موږ خو کلچر هم داسې دی که نه، چې ورته یې چې فیمیل نه نه ته به میډیا باندې خبرې نه کوې، ته به داسې نه کوې، ته به نه کوې، مشکلات ډېر. د دې دپاره خو جي میډم تاسو ډېر سټرګل وکړو، یعنې ښځه دپاره ښځه دا نه ده چې چا مطلب تا په هغه ورځ باندې یو مثال د خپل والد صاحب تیر کو، په هغه کې د کامران بای دې تیر کو چې تا خاوند و، ته کومې فیملۍ ته لاړلې، بیا تا نورې خویندې بل چېرته لاړلې، دا هغه پوینټونه دي چې چا په نظر کې په دې باندې ډېر خیال کوي، په دې باندې ډېر څه لیکل کېږي او ډېر اهم پوینټونه دي. بالکل او ډېر مطلب چند پرسنټ یعنې فیصده به کسان موږ تاسې ماچري کې دي چې هغه کم نظره خلک دي. بالکل کم نظره دا دي چې ښځه نه غواړي چې بازار ته وځي. یو ورځ یو کس و چې وایي چې یاره یو ډاکټر راوښی، ما ورته ویل ما لاره دی ډاکټر ته به ورځې، بیا دوی وویل نه داسې زنانه ډاکټره نشته. ما جان بوجھ کړی ته دا خبره وکړله، دوی وایي چې دا تعلیم ټیک نه دی، دا زنانه دا ده ته خبرې ول خیال نه و چې یاره دی ما ته کوي، عکس شیراني ده د رازین دی سره تعلق ساتي. دوی وایي نه زکوړي صاحب دا خو دغه ده مردانه ډاکټر ده، دا خو زنانه کیس دی. نو ما ورته وویل چې یاره پلانکی خانه دلته مخکې ای پي افیس موږ به ای پي دفتر کې دا یاره 12 بجې ناسته ای پي دفتر کې پی ان ټي پولیټیکل نایب تحصیلدار دفتر کې موږ شوغل مشیران بناست. نو مالته وویل چې یاره دا زنانه ته خو ډاکټري نه ده پکار. بالکل اوس بیا غواړې زنانه، اوس ته ماله خپله زنانه د مرد ډاکټر ته نه ښکارایې، ما چې زنانه تعلیم نه وکړي څه به کوې، بیا څرنګه جوړېږي، څرنګه به جوړېږي. بالکل دا موږ چې څه علما داسې وو چې مطلب په دې ماچري کې چې هغو په تصویر باندې پابندي لګولې وه، بالکل په ویډیو باندې پابندي لګولې وه. اوس د ټولو نه مخکې اول د خپل پي اس ته وایي چې وګوره کیمرې لګېدلې دي که نه لګېدلې. دا ما په مخ کې چېرته اسلام آباد کې دا کار شوی دی چې چېرته ناست وم هغه ته تل وایي چې وګوره کیمرې ډېرې لګېدلې دي که نه دا وګوره کیمرامینان اول راوغواړه چې کوریج زیات ورته میلاو شي. نو ما ورته ویل چې دا تصویر باندې خو کفر ته ځي جي، دا خبره ورته وکړه، دا ما ورته ویل چې دا تصویر خو مال کافر ده. هغې وایي چې زکوړي صاحب دا ټیم بدل شوی ده، مال کاش کې دا ټیم مخکې بدل شوی وی، هغه سړی به دا ما اروي دا ګوري به. نو اوس خلک هم چینج شول، هم چینج شول. اوس باقاعده د دوی فیمیل چې کومې دي که نه یوټیوب چینلې دي، هغه هر څه دی دغسې استعمالوي، خو بس خیر وخت سره وخت پکار ده. مطلب په دې کې تبدیلي تاسو ډېر سټرګل په وزیرستان کې د زنانو والي سره ډېر ښه پروګرامونه اسلام آباد کې او په وزیرستان کې
اچھا دا روشیا چې یو صحافي خو د علاقې په مشکلات د خلکو په مسلې باندې اوس پورته کوي خو ا صحافي په خپل کې مې مسلې سره مخامخ وي بیا ساوث ریجن دغه کمیش خبره وکي رضیه صاحب مسلې خو دوره مسلې دي چې کوم موبایل در تخلاص کو مسلې به وای چې واقعي مسلې دي بالکل یو خبر به راسي د وزیرستان نه درته د دې لګولو لپاره به اول به دا سوچ کوي چې یاره دا شی نه ولګوم تا ته به نیوز ایډیټر وایي چې یاره دا شی راغله ده دا نه ولګوم که ته ورته وایې چې نه دا خبر ایډیټ کا خبر وګوره نو خبر کې چې لګیا سي کټینګ وکي هغه جوس د خبرې ووځي چې کوم مین خبره ده مقصد ده بالکل کې لګوي خبر اخبار مالک ته مسله ده رپورټر خبر راوړي بالکل هغه قلم واخلي په یو روپۍ باندې دوه پیپرې د سپین ویلې کې درته چې جوش هغه سړی هغه شی هم ختم شوی دی اوس په واتساپ ته خبر راځي بالکل ما ته جنوب شمالي وزیرستان نه مسعود وزیر جرنالست خبرونه را لېږي خبر ولیکي دی لیکلي پېښور نماینده خصوصي او را لېږي خبر ما ته د شمالي وزیرستان نه ایک تو ځنکای ده تکړه ځنکای ده نو په کې خبر ما ته راولېږي بیا په دوه مرو داسې ورته چې خبر نه ده لګېدلی نو ما ورته ما دا خبر به داسې وکړي چې دا و به شمالي وزیرستان د بریکټ کې به خپل نوم واچوي نوم به واچوي بیا لګوم زه خبر سوپرلیټ خبر چلوم بالکل هغه تو الفاظ سره لګو تا الفاظ سره لګوم نو هغه خلک داسې ملګري دي چې هغه ذمه داري نه اخلي ګیلام کوي ما وزیرستان نه سینیر صحافي ده ما د پروګرام به ګوري په وانه پریس کلب سره تعلق ده په دوه باندې پاتې شوی نو ماته خبر دی انګور ډیر راولېږي چې بیا دا وشول بیا دا وشول بیا دا وشول پلان کې داس وکړل بیا دا روډ ورته خلاص کړ بیا دا سره دا بیا ډېر شوی پیشټ مولې پیشټ کوي ادارې پیشټ کوي بالکل خبر راواستم ما ورته میسج ورته وکم په دې لار کې سل یو نیم سل کورونه دي خانه بدوش ټیکټری ولاړې دي شالم کې دا ټیکټری شي مالتا ته صاحب په نظر نه راغله خبر خو دې بالکل ټیک ده چې دا خانه بدوش مومنت کوي دا درولې دي نو او کې لاندې خبرې کې زور سره شامل شون چې واضح رہے कि जुनूबी वज़ीरिस्तान और फलाना चेक पोस्ट पे ये और ये आवाम को तकलीफ और ये मसाइल ये डींगा वो मेरे को अगर कि मैंने ना दसड़ी नहीं मोरवा चाहूँ खबर वो चली दूँ वो रूटीन की वो लोग बजे खूब ना रूटीन भी जो दस साल में से जो ना राता कड़ी दे प्लीज मोबाइल आन का प्लीज मोबाइल आन दवे सहाफी वाई जो तो वज़ीर वाले के वज़ा खो हार्श वाला मालसर ودا خبر خو مونږ دی چې دا خبره مونږ دی او دا مونږ لکیره چې ورسره دغه شوی دی دا مونږ دا مونږ به کړغلا ده نو غته مرتل ما چې دا نوم ما ورا چولای ده لکیری مالزه اداره واضح رہے چې کوم الفاظ چې څوک ورا چي دا دغه سړی لینګویج چې څوک لیکل کوي بالکل دا واضح رہے ما ورا چول چې دا کوم دا اضافي کړل چې خلک ته احساس وشي او بل دا نوم دی ما ورا چولای ده چې نن ما تا ته احساس وشي چې اخبار مالک د څه شي نه تیری شي چاغه باندې څومره بوج وي دا باندې چې یو خبر وي د دې خبر موږ تاسو په دې کې بار ته ځي اخبار کې وای خلک وای چې پکوړې پکې خرڅي بالکل دا چې شپږ اخبارونه پی آی ډی ته ځي لس اخبارونه انفارمیشن ته کې پی انفارمیشن ته اذر ډپارټمنټ دي دا یو الفاظ دوی چڼ کوي بالکل د دې پر خپل کسان ناسي داس کسان ناسي چې وخت ما خبر چلولو چې په کولاچی کې دا سیو کسان خوارج او فلانه ډینګا او خبر سوپر لیډ چلے دلو دا داسې کال مخکې خبره د اسلام آباد کې خبر ما په اخبار کې سوپر لیډ چلے سوشل میډیا باندې دا شی ورل ماته کال وشو په واتس اپ باندې کال لاته وشو نو هغه چې موږ هم کلمې وای مسلمانی او تا خو موږ بالکل داسې فتوا دي جاری کړې ده نو هغه پریس ریلیز راغله بالکل هغه پریس ریلیز
آی اس پی آر له طرف نه مشترک راغلی لګولی وم کوریج مو ورکړی دغه مو ورکړی خو دا دغه پورې ویل چې مطلب اخبار مالک چې د غټ مسلې سره ده او چې کوم یو جرنالیست په صحیح معنو باندې راپورټینګ کوي بالکل زه وایم چې ډېر کارونه دي بالکل دومره کارونه دي یقین دی راځي چې سړی چې کله بیا لیکل کوي نو دا به سوچ کوي ویدیږي به چې خبر خو مې وچلاوه دی کې به مې خیر نه وي بالکل خو نن سبا بیا خپل ځان سیفټي به هم ورکوي ضروري ده ضروري ده چې نه وه کې بس تا په مخ کې دی ډېر تعداد باندې جرنالستان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په اسلام آباد اخوا دا ما یو جرنالست سره خبره اسلام آباد کې کوله اته مې دا مجلس کو مظهر برلاس دا جنگ کې لیکل کوي او جهانگیر سجاد ترین د سچ ټي وي بیرو چیف ته نور چینل و ناسو نو مارته مال تاسو ډېر ښه خلک یاست چې مزه کوي دلته مال په شیش محل کې ناست یاست او بس کیمرې ته مخته شه کیمرې کې یو ټاک شو پروګرام وکړي خبره وکړه نه تا ته ما د لدې پته سته دوه نور جرنالستانو شم د رامشاه سوري د پېښور بل سره مال نه تا ته د انګور اډې پته سته نه تا ته د مکین پته سته نه د سروغي پته سته نه د جنډولي پته سته مال هلته ناست یې بس الله الله خیر خبره مال وکړې بالکل وشي مال خلک دی وګوري چې یاره پلانکي دا خبره وکړله و چې ته مال سیمې ته علاقې ته چې ورسې د عمل تا ته پته ولګي اخته دی اطلاع نشي او چې دوی دا اوس مومنټ کې نه چې مخکې دوی راغلي وي چې دا اوس حالات کې چې موږ خپل دلته کوم زندګي تېروو وخت تېروو دنیا مو ټولې پېژني د ګاډي هم پته ده دفتر هم پته ده ټرینینګ هم پته ده د واک مو ورته پته ده د الله د رضا دپاره وځو پکې ګرځو یا خو ریډ زون شي نه هر طرف ته په خطر شي دوی د خو په سیف ماحول شي په سیف فاشنوس وي او دوی ته فیلډ ریپورټر یا دغه علاقې نه کوم ریپورټینګ ورته کوي که نه د هغې د مشکلات نه دوی د خبر هم نه وي دا چې موږ مخکې یو داسې ما ډیپټي کمیشنر جنوبي وزیرستان سره مخکې سلیم جان مسعود صاحب او ډي پی او صاحب نیاز محمد ما یو داسې دوره وه د ټانک د دوی سره ما ولیدل ما لیاره دا ټرایبل ایریا مسعود او وزیرستان څه څومره دي دې ته مال تاسو ډېر د دغه جرنالستانو ډېر خیال ساتئ د دې د سیکورټي و د بل شي بدقسمتي نه مال چې دوی تاسې خبر وچلو الټه هغه باندې تاسې اف آی آر کوي بالکل چې دا تېره ورځ کې پریس کلب دا والو سوله مکین وال په دغه باندې پریس کلب باندې موږ د مذمت هم کړی و دوی باندې بزدلانه اف آی آر وکړل دوی به تا ته نه وایي چې یاره تا ته رضیې څه تکلیف ده تکلیف او سپورټ طرف ته دوی نه تا ته نه کوي تا ته به دا پوښتنه کوي تا ته به دا وایي چې دا خبر تا د کومې کړی ده بالکل د تا دا سورس د کوم جنه ده دا تا ته نه وایي چې الله دې عزت وکړه چې ته خو په کال 2082 یعنې 12 مهینه ته د ملک دپاره لګیا وې په دې سیمه کې خاورې دي د ملک دپاره وطن دپاره تا خدمت کړی ده نو که ته په دې کې یو وړوکی غوندې خبر به وچلی هغه وړوکی تا به 15 کالم سوپر لیډ خبر ورکړی 5 کالم وړوکی یو کالم بدبخت خبر به لګېدلی نه نه دا به هغه یو کالم راباسي کټینګ به وکړي تا ته به واټسپ کړي سوپر لیډ خبر به دوی نه ګوري بالکل چې یاره دې کس خو 12 مهینه ما ته کوریج راکړی ده که دا چېرته یو کالم لګېدلی ده دا خیر ده دا هم حق جوړېږي دا خو د میشه هضم کي او دا به هغه شکریه نه ادا کوي تا ته به دغه 1 کالم خبر درته وایي ته به 1 کالم وایي چې وړوکی لګي نو تا نه به دا پوښتنه کوي چې یاره د 1 کالم خبر لګېدلی ده دا ته کوم جنس و بالکل زه به دې مړ سي یاره چې یاره زه خو تا دپاره ما ډېر څه کړي هم دي تعاون مې در سره کړی دی تاسو وایئ چې یاره موږ سره تعاون کوه یو بل سره به تعاون کوو یو بل سره به په دې علاقې کې هماهنګي چې کوم سیسټم ده هغه به چلو او مشاورت به کوو خو هغه مشاورت یو خواته ته به ټلیفون وکړي او بیا به دوی انتظامیه به تا ته ولاړی تا ته به ډي سي تا ته به په مختلفو اف آی آر درکوي تا به په تین ایم پی او فلانه ایم پی او بل شي کې واچوي چې یاره ته په یوه زمانه کې دې سره وي او تا مو دا لیدلی ده دا خو ډېر مسایلو سره صحافیان دي داسې دي چې ګولۍ په بغیر ګولۍ د موږ ته خوب نه راځي که ونه کې بیا شاته وایي چې یاره دې رپورټینګ نه کوو او دا انتظامیه سره میلاوه هغه سره میلاوه په دواړو سایډونو کې صحافیان پریشانه دي که چېرته کوریج کوي کوریج کې هم خلک نه پرېږدي بالکل که بل چا سره ودرېږي هم عوام یې نه پرېږدي بالکل
په دواړو کې دوی مطلب ډېر پریشانه دي او دا وخت ډېر مشکل سره دوی زندگی کوي. الله تعالی دې د شمالي او جنوبي وزیرستان او مومند خیبر او داسې چې کوم بلوچستان پورې سیمې پرتې دي دا د الله تعالی په خپل حفظ امان کې وساتي. د دوی اواز څوک نه اوري او چې نور پاکستان کې چې کوم ځایونه دي لکه کراچۍ، لاهور، اسلام آباد، دلته بالکل یو معمولی خبره یو باندې اکشن هم اخیستل کېږي، هغوی ته اف آی آر هم ورکوي، د هغو په حق کې څوک اواز هم پورته کوي. دلته د اواز وال څوک نشته چې 2 ورځې مسلسل یو خبر وچلې، درېیمه ورځ به تا اواز خاموشوي درته وایي چې خاموش. بالکل. او بل صحافیونه د پوره که د ساوث ریجن دغه ایریا که موږ خبره وکړو که نه دغه ایریا صحافیونه پوره داسې ټریننګز هم نشته چې پراپر دی د دپاره وي دلته په ډي آی خان شي وي یا ټریننګ یا په ټانګ شي وي یا په وزیرستان شي د وي که نه لکه ټایپ ټریننګ هم نشته چې دی صحیح ټریننګ وشي. ټریننګ چې څوک ورکوي، ټریننګ څوک ورکوي نه، دوی په نوم باندې د دې په نوم باندې د فارنر ان جی اوز فنډونه راځي، دا په اسلام آباد کې موجوده سي، بس هغه فارنر ته وایي چې یاره ته مه ځه علاقې کې دلته حالات خراب دي او دلته دا دي، بس زیات نه زیات صحافیان به واخلي پېښور ته به بوځي 2 ورځې یا 3 ورځې اسلام آباد کې یو کمره به ورته ونیسي 2,000 روپۍ به شپې ولې کمرې ولې ورکوي. په دغه شي ډېر کام وي که نه یا په یو ټریننګ شي د یوې علاقې یو صحافي وي یا 2 صحافي وي، دا خو نه زیات شي وي چې د نورې علاقې دا مه ګڼه، دا لکه صاحب دا مه دا زه ورته وایم چې ډېر دا جوړ کې موږ نومان راسي بیا زه خپل دفتر نه ځړکي نومان پکې ورکړم او ورته وایم چې یاره تاسو دا اصل ایریا چې دا جنګ وال ایریا ده، بالکل اپریشن ایریا ده، ریډ زون ده، ډېر کسان پکې د جرنلسټانو ته دغه ته ټریننګ ورکوي، هغه ته سیفټي جیکټ ورکوي، هغه ته سیفټي چې کوم ټوپۍ دي هغه ورته ورکوي، ورته نور مسلې مسایل دي دا ورته ورکوي. هغه به دلته راسي په دې کې هم موږ حاجي څه داسې چند کسان دي چې په مختلفو درجو باندې قبضې دي، بالکل هغه داسې ورک جرنلسټان نه غواړي چې هغه فټ کړي او وګرځي، بالکل هغو دپاره دوی هم مسلې جوړوي. هغه چې کوم زوړ نظام روان د 20 کاله 15 کاله هغه د رواني هغه د رواني نوی خبره نه پرېږدي، نکت باندې د رواني نوې خو نوې خبرې دي، نوی کسو مخامخ کوېسچن کوي، سوال جواب کوي، بالکل. نو هغه زور خو سوال نه کوي، زور خو چې ما خو هغه مخکې په پولیټیکلي کې لا په کوم ځای کې ما څه مسله وه نو هغه به ما ته مسله جوړېږي، لا ما ته څه میلاویږي لا هغه ما ته مسله جوړه نه شي، ما لا نوکري ده لا بل شی ده. اوس نوې ینګ طبقه ده په دې کې خو سټریټ فارورډ کراس کوېسچن ده او ورسره موبایل یې په لاس کې ده، که ته لګوې که نه لګوې د سره ده دی خپل لګوي، دی خپل لګوي، بالکل ته مه لګوه، تا ته ضرورت نه هر سړي سره نه سبا دا شی ده موبایلو هر سړي په جیب کې هغه شی ایویلیبل کو، خو میلیاردار سړي په د دې شي تصدیق کول ډېره ګرانه خبره ده، بالکل خبر تصدیق کول ډېر ګرانه ده چې موږ ته اوس یو خبر راځي وی ګورو مختلف هغه ول ډي پی او سره موږ کانټیکټ وکړو د ډي سي حواله سره ایڈمنسټریشن ډیپټي کمشنر سره کمشنر سره کافواجی پاکستان حواله سره آی اس پی آر لا فوج سره رابطه وکړو، بالکل دا څه نه سو خېزلو کدا څه ورو خېزلو د موږ ایډیګانی ویریفاید دي، موږ تاسو خلک وبو خړول غواړي چې دا چې داسې نه وبښه پکې وي او به ورخړې کوي ولې وایره خو ته داسې نه وي داسې نو موږ اول هغه ویریفاید کوو بیا چې خبر چلو آیت کرسی هم سره وای په دې خبر کې بیا موږ داسې ګناه نه یې سوي چې چېرته مسله نو هغه د موږ لپاره هغه شاټ سکرین شاټ د فیسبوک او بس واتساپ کې بالکل یو وړوکی غونډه داسې نشان ولګي نشان کې به ته بس ورته وایي چې داسې نه وه داسې وه د خبرې ویریفاید تصدیق کول چې څومره مجبورونه دي پکار ده چې اول خبره تصدیق کې شاته پښیماني نه وي ورباندې شاته د مافیانې نه واړي، بالکل. یو خو دا فیک نیوز او دا پروپاګاندا یا مختلف سوشل میډیا پازیټیو یوز دا شای چې هم دا ډېر کار کول پکار دي کنه ځکه دا وجه سایبر کرایم ډېر شو لګیا دا سایبر کرایم اف آی دا موږ اپریشیټ کوو چې کوم جیلی خبرونه دي بالکل او د خلکو تذلیل کوي، د خلکو د خوندو د مندو تصویران او یو کس یا تل سایډیګانی جوړی کړي په کرپشن باندې پتا په خلاف داسې بے بنیاده دغه لګي چې تا په عوام کې په خلکو کې داسې بې عزتي کوي چې مطلب خلک به شي ته نه ګوري، خلک هغه کمنټس ته ګوري، بالکل. نو دا د اف آی فیډرل محکمه ده ډي جی اف آی په دې کې ډېر غټ کردار ده، هغه شی ټریس کیږي. اوس که ته څومره فیسبوک آی ډیګان استعمالوي شی استعمالوي
د تا آی پی سرکل نیټ سرکل دا تا ټریس کیږي که څوک وایي زه به نسم ټریس کېدلی که څومره خلک دي ځوانان دي زه دا خبر ورته کوم د تا موبایل بالکل ته چینج کا ته د بل سړي موبایل سیم استعمال کا چې تا ته کوم نیټ سپلای ملاویږي د نیټ سپلای باندې ته ټریس کیږي مطلب هغه نه دا بهتره ده چې انسان قدم په احتیاط چا خور مور ته رد بد وایي خو چا خور مور ته شو وایي شو وایي بالکل چې چا خور مور په بده یادوي خو چا مور خور ښه یاد کا الله تعالی به درنه خوشحاله وي معاشره به خوشحاله وي او خلک به دعاګانې درته کوي بالکل نو د چا چې ښه کار کړی په ښه کې ورته ښه خبره وکړئ په ښې ټکه چې چا بد کړی هغه ته داسې کمنټس او داسې رایه ورکړئ چې اصلاح پکې وشي تنقید به اصلاح تېره شپه خبر چلولو د ګومل یونیورسټۍ حوالې سره چې هلته شراب او بوتلې نیول سوي وي آیس نیول سوي وو او پکې چرس نیول سوي وو دا خبرې دپاره ما متعلقه ایډمنسټریشن اعلی افیسر سره رابطه وکړه نو هغه راته ویل زکوړي صاحب تا زه ډېره شکریا ادا کوم چې تا ما سره رابطه وکړه تا ما موقف واخیست دا شی څه بل شان ته لګیا ده نو ما خو زه خو شی چلوم زه تصدیق باندې شی چلوم نو هغه د تصویر یو رخ او بل خواته بل رخ نو هغه ما دا وویل چې دا داسې واقع ده چې دلته یو فارنر ده دا په دې کار کې ملوث ده نشه کوي په دې کې موږ تاسو دوه کسان دي هغه دا شی ورته راوړي په دې باندې مو چاپه ولا شی ما وچلو بریکټ نماینده پښتون ملت یو بل موږ ورور ده قبایل علاقې سره تعلق ساتي ا پښتون ملت هغه شان جن لري کړو نو ما وکړ خپه هم سولم خوشاله هم سوم خپه په دې شوم چې دا شی ریډ لاین دی ما کېدای شي سبا دا کیس سوی وای ما باندې پتا باندې دا کیس سوی وای دغه بیا ما ول حواله پکې ورکوله دا خو مې راغی ما هغه نه اخیسته په کار دا و چې دا ما اخبار ول ریډ لاین پکې بیا ما ورته ولیکل چې معذرت سره موږ وروري هغه خبر ده ا بریکټ کې دا نوم لري کو په دې کې تا ته څه تکلیف ملاو شو کچېره دا تکلیف دا نوم نه بمه اچوم ځکه چې دا د موږ د اخبار ریډ لاین دا د موږ مهنت ده زموږه مهنت ده دا خپل نو لګوله د دې شي ز کوټ پیس کوم ادارې پیس کوم چې چا هم د دې باندې داودیری هغه لپاره موږ دروازې خلاصې دي راتلای چې موږ دا شی ورته ثابتولو چې دا موږ شی چې سره چې نوم لیکلی د دې موږ ذمہداری ده بالکل په دې اخبار کې راځي د اخبار ما سره په دفتر کې ریکارډ باندې پروت جلد بالکل دا به زه پرووایډ کوم عدالت ته څوک یو غواړي د اخبار زه ورکوم دا د دې شي زه ذمہ دار یم بالکل دا غټه ذمہواری نو دا شیان زه غواړم د مختلفو د ملګرو نه چې بالکل کاغه نشي لیکلی بیا لاندې ورسره لیکا کاپي فلانا او فلانا اخبار شکریا موږ نه اخبارونه راسي په دې اخبار کې موږ د اخبارو حواله پکې ورکو چې ډیری ټایمز او فرنټیر پوسټ په اخر کې مراخصه او په ورته ولیکو بالکل چا کریډټ یختل بالکل نو د خپل ملګری جرنالستانو د فیسبوک باندې څومره لګیا دوی ته دا وایم بالکل اپریشیټ شو دا لګیا د پازیټیو کار کوي ښه خبره ده تنقیدونه کوي پرچای کوي په موږ کوي پرچای کوي تنقید برای اصلاح ښه خبره ده خو ورسره داسې تنقید کوي تنقید برای اصلاح چې د چا دل شکنی نه کیږي بالکل دا میډیا سوشل میډیا داسې وار راغله چې په دې کې ډېر خلکو دلزاري وسی ډېر خلکو مطلب بدواوی کوي او به تر دا چې 15 ورځې بعد خپل ګریوان ته ګوري وای چې ما دا غلط کار کړی دا ولي وسو 15 ورځې بعد چې ته بیا دغه سپیناوي توراوي کوي نو الته په غسړي وار تیری دغه عزت والا مسله دي جوړ کړي او بل زه د ملګرو نه دا غواړم چې چیرته زنانه تصویران چې هر ډپارټمنټ کې لا هر څه کې راغلي په هر کیس کې نیول شوي او د سړي والی نیول شوي زه دا اپیل کوم او ما دا درخواست تصویر مه پکې ورکوئ دغه مخ بالکل مه پکې ښکاروئ هغه هم د چا خور ده چا ورور ده د چا خاندان سره تعلق ساتي کېدای شي هغه موقع باندې پولیس جذبات کې راغلی کیسه داسې نه بعد کې هغه کیسه کلیر شوي او هغه اوکې ډیکلیر کړی بالکل او هغه چې تا ته راځي او تا ته وایي چې تا ما په خلاف دا کړی ده او بیا هغه کې ته خپله پښیمانه بیا تردیدونه چلی بهتره ده چې هغه ضلالت نه اول هغه ته برداشت کړه دا شی مو کوه دا تصویران او بل نوم موږ پلانه دختر فلانه او فلانه او سکنه فلانه او فلانه دا ریکویسټ کوم چې ما کوي یاس لیکه هغه سره کوډ ورډ لیکه ایډرس مه پکې ورکوه مبینه پکې لیکه بالکل
نوم کې مکه کوه نور دی مجرم او جرم او د عدالت او قانون ثابتوي او تغه تانه نه مخ کې په موږ په دې شانو باندې داسې شان وچلېږي چې سړی خپسي بالکل چې یاره ما دا شی وچلاو بلې ور واخلې بلې والې کاپي کې بیا هغه شی لاړ شي وایرل شي هغه تصدیق او تردید بیا نه وشي چې کله پولیس یې ونیسي بیا هغه نه بعد وایي دا شی نه و بیا هغه سړی پښیمانه شي یاره ما دا شی نه چولی نو دا هم د میډیا او تاسو په وساتت باندې د پلیټ فارم چې په کار چې خبرونه ډېر تصدیق وکړي خیر تکلیف به لګېږي مو چا سره میلاو شه تاڼې سره میلاو شه لا افسر سره یو دوه درې ټلیفونونه وایس میسج پرېږده چې سبا لمالي هغه تاریخ پکې واچه په واټساپ په دې ډیټ مې کړی چې بل ورځ دا نه وایي چې یاره ما نه تصدیق نه وشوی تا جواب نه ده ورکړی بیا یې ولګوه په کې داسې مصدقه بیان ورکړه چې خپل ځان پکې سیف کا معاشره پکې سیف کا عزت پکې سیف کا د خلکو عزتونه پکې سیف کا وې چلاوه بالکل چې بریک مه ورکوه مې دا مه وایه چې یاره نن ورځ خبر د سبا ته وې چلاوه خو داسې تور موړ پیش کا چې تا خپل هم پکې بچ شي تا سره تصدیق نه وي د بل چا عزت هم پکې بچي بالکل او تا ول کار هم پکې وشي څه داسې ارمان دې پاتې شوی وي یا داسې څه خواب دې وي چې دغه چې وشي میډم ارمان خو نه لرم بس دا یو ارمان مې چې دغه شنې علاقې ته موږ ډېر ځو لکه ګلیات مریو سوات موږ بس اکثر هغه بچی مې د بچی مې وایي چې پلاره دغه مسعود علاقې کې چې دغه علاقه لکه هلته چې شپې ورځې خلک ورک پکې کوي ګرځي بلډینګونه دي هوټلې دي او ما دغه یو ارمان ده چې په دغه علاقې کې داسې چې دې جنه مازدیګر ووځم په خپل ګاډي کې څه په مکینو په چا لدا او په دغه علاقو کې ګرځم او بچي فیملی را سره بازارونو یې پکې ګرځو او میاس پکې تیرو دوه میاشتې تیرو ګرمي پکې تیرو بیرته راځو دا مې یو ارمان ده د خلکو ارمان ده موږ دغه یو ارمان ده ارمانونه بس امن ده چې امن راځي او موږ تاسو ارمانونه بالکل امن چې راشي امن سره ټول خوشحالي ټول هر شي دغه خوشحالي ورسره تړلې شډيره مهرباني تاسو خپل قیمتي ټایم مشترک درمن سي رضی تاسو نام یو جان مننه دغه و د مش سره د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي سینیئر صحافي وزیر جعفر زکوړي ډېرې بهترینې خبرې وکړلې د صحافیونو په مشکلات د دغه قبایلي علاقې آی ډي پیز خاص کر د زناناتو چې مشکلات کوم تکلیفونه وي هغه په حواله سره د خبرې وکړلې ان شاء الله په بل پودکاسټ کې امید ده چې په خدمت شي حاضرې شي مشترک اجازه ته الله پامه